پختون بسنگا د یو بل تندې په مینه ښکل کړي زړونو کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي زما په خاوره پوهنتونه کنډر مه جوړوئ زما بچی به بیا تنظري او کونترې ساتي پلار زما د پاره پلار چې د چا خاورې نکړې بیا به د هغه کور واړه څنګه سپین سرې ساتي د یو بل تندې په مینه ښکل کړي زړونو کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي زما په خاوره پوهنتونه کنډر مه جوړوئ زما بچی به بیا تنظري او کونترې ساتي پلار زما د پاره پلار چې د چا خاورې نکړې بیا بد نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ د پریس کانفرنس ملزمانو چې زموږ په دې علاقه کې شاډیری کې سرسنۍ کې د موټر سایکلو غلاګانې کوي ګراجونه کولاوي چونکې مونږ ته او عوامو ته نه تکلیف و بلکې مونږ ته خو الله تکلیف وي چې عوامو ته تکلیف وي او په دې خبره باندې په دې تکلیف زموږ ډي پي او صاحب قاسم علي خان زموږ آر پی او صاحب چې نو په دې ډېر سخت نوټس اخیستی مو اهلي مو او بار بار د هرې خبرې نه ځانم خبروي او د هغې وخت په وخت زموږ نه تپوس هم کوي ښه په سختۍ سره چې هغې سلسله کې موږ ته عبدالباري ولد محمد اکرم اکبر سګنې دربار ډیری فضل آباد دی رپورټ کړو او د دې د ګراج نه یو موټر سایکل پټ شو چې په هغې کې باقاعده شاډیری تاڼۍ والا مقدمه درج کړې وه په 381 اے کې چې په هغې کې زموږ ایس ایچ او صاحب رحمت علي خان زموږ ضیاء الرحمن خان سب انسپکټر صاحب د دیولی چوکۍ انچارج پکې کوشش وکړو ورسره تفتیش سرزمین شاه خان کولو دی ټولو په محنت سره په ټیم ورک سره په دې باندې د زړه راخلاصه کوشش وکړو محنت یې وکړو غلې را پیدا کړلو موټر سایکل یې برآمد کړو بلکې د یو موټر سایکل سره یې 4 موټر سایکل نورې برآمد کړې وې ټوټل 15 موټر سایکلې په یو رپورټ کې د غلو نه 15 موټر سایکلې برآمد کړې یو پکې د پارټس په صورت کې چې کولاو کړی د غل سره یو مشهور غل دی تیرشاه نومېدی عرفي پیشو چې د دې نه مخکې په کابل تاڼه کې هم نیولی شوی دی په کانجو کې هم نیولی شوی دی څو پیرې جیل ته هم لاړ دی هغه د هغه سره 2 مصران دي چې کوم د دې مددګار دي هغې موټر سایکل یې د پارټس په صورت کې بیا مخکې خرڅوي او ورسره 2 ملګري نور نو لاول به تاسو ته د دې لپاره را پریس کانفرنس کو چې د خلکو ته هم پته ولګي د دې خلکو د غلو دا مخونه هم د دې خلکو په نظر باندې راشي د دې کیمرو او د موبایلو په شیشو باندې د دې مخونه د خلکو ته وښکاري وی پیژني چې آینده لپاره تنه ځان هم ساتي او د دې متعلق داسې څه خبرې وي یا د دې کوم په علاقه کې چې کوم کارونه کوي چې خلکو په نظر کې وي او موږ سره د دې متعلق چې نو رابطه کوي موږ به
پردم ساتو د آینده لپاره، چونکې څو پیرې ونیولې شول بیا روځي، خو خلک ترې په امن کې نه دي. نو دا تاسو لږ ته کې د دې دا مخونه دې خلکو ته وښیئ. دا پیل هلک چې دی د ده نوم دی طاهرشاه عرف پیشو. دا ورپسې بل دی موسی خان ولد ګل محمد سګنې سرسنی. دا ورپسې چې دی نو دا مغاز ولد بهنظر سګنې غریب آباد کانجو. بل نوم دی جمشید عرف بدر ولد اورنګزیب. دا هم د کانجو دی. او دا بل چې نو عدنان ولد ابراهیم سګنې. دا چې دا د بل هلک سره شاګرد دی او دا مصري دی. دې وجه باندې تاسو ته ښیو چې دا خلک یې وپېژني او د دې نه بیا آینده لپاره ځان هم ساتي او د دې خپل په علاقه کې، په محله کې، په عزیز ولی کې د دې لږ نګراني هم وساتي. دا تاسو وکتلو دا کم کسان چې نیولي شوي دا زموږ د دې پولیس ټیم په محنت باندې وشولو. دا زموږ ایس ایچ او صاحب دی، ډېر محنتي دی. دا بل شاته د دې نه مخکې دي تاسو ته غالبا وښولو په دې شیشه کې سرزمین شاه خان دی. دا چې موږ سره چې نو ضیاء الرحمن خان دی. زموږ نور پولیس والا سپایان کنسټیبلان هغوی هم دغه عمره محنت څومره چې د دي وو. نو په دې باندې موږ په دې خپلو کشرانو باندې فخر کوو او دا دومره صفت یې هم ځکه کومه څوک چې کار وکړي محنت وکړي د هغه صفت پکار وي د هغه د حوصله افزایۍ لپاره او د حوصله افزایۍ باندې د هغې زړه نور هم چې نو خوشحاله شي او په هغه وجه باندې نور هم محنت کړي. دا زه ټول پولیس لپاره چې تاسو همدا شان ښه کارکردګي کوئ د هغه ښه کارکردګۍ عزت صله به تاسو ته میلاویږي. مهرباني.